د خیبر پښتونخوا په سوات او ورغزو قبایلی ضلع کې د امن غوښتنې او نامنه په ضد لاریونونه شوي او د صوبې د جنوبي ضلع اوسیدونکو وایي چې دوی د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد نو عزم استحکام عملیاتو اندېښمن کړي دي. په سوات کې پرون د جمعې پر ورځ د سوات ولسی پاسون په دوه علاقو کې لاریونونه کړي او د امن غوښتنه یې کړې ده. د سوات ولسی پاسون مشر فواد خان میډیا ته ویل چې په پښتونخوا کې یو ځل بیا د نامنه په سیوا شوي. په جوړ او مردان کې چودنې وشوي، د پوزي عملیاتو اعلان شوی، په خلکو کې ویره سیوا شوی ده. ځکه دوی لاریون وکړو. خو ول چې د ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته د مال او ځان تحفظ ورکړي او امنیت نشي ورکولي، نو خلکو ته دی ویل شي چې دوی به خپل ګامونه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې بل دا چې اوس د کوم عملیاتو اعلان شوی ولس په هغه خوم نه خبر چې دغه عملیات به څنګه کولی شي. خلک اندېښمن دي چې بیا د نامنه او خلکو د وجنو لړۍ پیل نشي او خلک بیا په کډو کولو مجبور نشي. بل لوري ته د صوبې په ورغزو قبایلی ضلع خوم د امن غوښتنې او د نامنه په ضد لاریون او جلسه شوې ده. یاد لاریون د ورغزې رایټس مومن او آرام پنوم د ورغزو د حقوقو د تنظیم د سور لاندې شوې ده. د یاد تنظیم مشر محمد نواز ویلي چې د دوی لاریون او جلسه په سیمه کې د امن په پلیتوب او د نامنه په ضد و. هغه ویلي چې په کال 2010 کې په ورغزو کې پوزي عملیات شیو، خلک بیکور شیو، خنګو ته کډوال شو، بیا دغه خلک بیرته ستانه شوي، خو خلک آبادی نه وه، کاروبارونه تباه شوي او په علاقه کې بیا نامني شروع شوې ده. هغه وویل چې د سیمې خلک د نامنې د خاتمې او امن غوښتنه کوي. د یاد لاریون او جلسې یو بل غړی محمد فاروق ورغزی ویلي چې 20 کاله وړاندې دوی په هیڅ نه پوهېدل. اوس خلک خبر دي چې څوک هم وجل کیږي، د وطن خلک وجل کیږي. سیمې ته مصنوعي جګړې راوستل شوي، که څوک هم جنگ وروړي دوی به مخالفت کوي. په یاد لاریون او جلسه کې هم د سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړی دی. په داسې وخت کې چې حکومت د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښو وروسته د عزم استحکام په نوم عملیاتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبې د جنوبي او قبایلی سیمو خلک وایي چې دوی د نوو عملیاتو اعلان اندېښمن کړي، ځکه د دوی په وینا د کلونو راهیسې نامنه په ضد د پوځي عملیاتو باوجود امن په ځای نه شو. ځایي خلک وایي چې د نامنه او جنګونو له امله د دوی ژوند سخت ګډوډ شوی او د عادي حالت بیرته راستنېدو لپاره څه امید نه لري. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.